السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روز جوړ خوشاله بئ، د جون په مزو کې بئ. دوستانو تاسو ته به مو پتا وي چې ډیر زیات سخت عذاب راغلی دی، هر طرف ته سیلابونه دي، هر ځای اوبه دي، د خلکو کاروبارونه او دکانونو ته ډیر زیات نقصان ورکړی دی. جانی نقصانات هم پکې ډیر زیات شوي دي. په علیپور کې مور ډیر زیات غرونه هم سلیټ شوي دي، خویدلی دي. په علیپور کې مور او لور کور خواته ځمکه وه، هغې کې ګیا کوله چې غرب پې سلیټ شوی دی، یعنی راخویدلی دی. په هغه سلیټ کې مور او لور شهیدان شوي دي. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. عزتمندو ځای په ځای سیلاب راغلی دی. د درې کابل دپاره ریډ الرټ هم جاری کړی دی چې ډیر زیات خطرناک سیلاب پې را روان دی. اعلانونه ځای په ځای شوي دي چې ټول خلک د دغه ځای نه کډه واخلي او محفوظ ځایونو ته لاړ شي. دا سیلاب چارسده، شب قدر، سوات، تیمرګره، مردان، بونیر د ټولو سیمو کې دا سیلاب زیاتر راغلی دی. د خلکو نه ثابت سټورونه، دکانونه وړي دي، د کروڑونو روپو تاوان شوی دی. حکومت هم برپور تغاون شروع کړی دی، خو سیلاب لږ قدر هم سلو کیږي نه، بل لخته اوړي نه. دغه بازارونه او مارکیټونه راګیر کړي دي تر څو چې الله تعالی خپل رحم او فضل نه کړي. دا سیلاب به جاری وي. الله تعالی دې په موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. الله تعالی دې موږ د عذابونو نه وساتي. دوستانو دا زموږ خپل اعمال دي، خپل اعمالونه ټیک کو، خلکو سره ظلم جبر بربریت نه کوو، پردي حق نه وهو، نو الله تعالی به موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. الله ته په سجده شي، معافي ترې وغواړئ چې دې سیلاب بل مخ ته اړخ واوړي. الله تعالی دې د سیلابونو او بارانونو له نور صبر ورکړي. آمین. دوستانو دا واز زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو، د نورو نیو معلوماتي ویډیو لپاره زموږ د چینل ما سره سبسکرایب کړئ. پاک وسټلای نشان وای چې هر یو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. والسلام.